ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة زمارونو موجوده چې کوم میاش روانه ده د شوال میاش ده دا میاش د دینی مدرسو د شروع کېدو میاش ده او په دې میاش کې په اسلامی مدرسو کې د علم داخلي شروع کېږي هم د حافظانو د حفظ داخلي شروع کېږي هم ورسره د شریعت د علم داخلي شروع کېږي گویا کې که څوک په خپل بچی باندې علم حاصلول غواړي یا څوک په خپل عالم جوړېدل غواړي حافظ جوړېدل غواړي نو دا میاشت راغی لکه څنګه چې د سکولونو داخله د مارچ کې یا په اپریل کې یا په جنوري کې شروع کېږي هغه ته د مخ کې نه خلکو تیاری کړي دغه څه زمونږ د دینی مدرسو داخله د درکوټ اختر په میاش کې شروع کېږي او سبقونه بیا په دې میاش کې شروع شي او بیا د روزې نه یو میاش مخ کې دا سبقونه خلاص شي نو بیا دغه دوه نیمه میاشتې د مدرسې چټیانې زمارونو مسلمان د الله بندا دنیا ته چې الله پاک را لېږلی دی داغه د جون مقصد دو مقصد دی یو اصل مقصد دی او عارضی مقصد دی اصل مقصد هغه د چې هغه له خدای پاک یو لک سلیری زره پیغمبران را لېږلي اصل مقصد هغه د چې هغه له الله پاک کتابونه نازل کړي دي او بیا زمونږ د امت لپاره الله پاک نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته را لېږلی دی او هغه بیا یو عظیم کتاب د قرآن شریف په شکل کې ورکړی دی اصل مقصد چې خدای پاک پیغمبر مبارک او قرآن شریف دوان را لېږلي دي دا اصل مقصد دی د سره را لېږلي دي د دې را لېږلي دي چې انسانان د پیغمبر علیه السلام تعلیمات زده کړي او د قرآن شریف په علوم ځان خبردار کړي دې سره به د آخرت همیشه زندگی د خوشاله وي اصل مقصد دار دا دویم مقصد عارضی دی دویم مقصد څه دی
چې موږ به ډوډۍ پیدا کوو، ځان له رزق به خورو، ځان له به کور جوړو، پکې به اوسېږو، ځان له به جامه جوړو، بیا به اچو، هغې کې به خپل ژوند تېرو، ځان به د ګرمۍ نه بچ کوو، د یخنۍ نه به بچ کوو. دا اصل مقصد نه دی، دا دویم نمبر مقصد دی. لکه زه به تاسو په دې پوه کړم په مثال. یو سړی چې میخه والی، د میخې اصلي مقصد څه شی دی؟ چې د دې نه به د پی اخلم او خرڅوم به، د دې نه به د کوچ اخلم، د دې نه به زه غوړي جوړوم. اصل مقصد دا دی. دویم نمبر مقصد دویم دا دی چې کوټه به میخې له جوړی، پکې به اوسېږي، میخې له به ګیام کرې، په بازار کې به وله ګیا الې، مشین به ملې چې ګیا پې وله کوتره کې، بوس به م وله الې، د اوبو انتظام به م وله کې، د ګرمۍ نه به م بچ کې، د یخنۍ نه به م بچ کې. خو دا دویم مقصد دی. میخه که چانه تپوس وکړه چې دا میخه دې څه له واغېسته، ابه چرم دو نه وي دا مې دې له واغېسته چې ګیا پې وخورم. میخه دې څه له واغېسته، ابه چرم دو نه وي دا مې دې له واغېسته چې دې له کوټه مې جوړه کړې، د هغې کې به اوسم، کوټه پې آبادو. دا به چرم څوک ونه وایي چې میخه مې دې له واغېسته چې سپیا کې به ته جوړوم. دا به سرم څوک ونه وایي چې میخه مې دې له واغېسته چې زه به د ګرمۍ نه بچ کوم او د یخنۍ نه بچ کوم. دا به ونه وایي. میخه څه له واغېسته، یاره ډېر ښه پی کوي، ښه ذات دی، یاره غوړیم پکې دي، پیم ټینګ دي، کوچم کوي. دا مقصد دی. دقه رنګې انسان که خدای دنیا ته رالیږی، دی له نه چې دی به ډوډۍ ډېره خوري او دی به ځان د ګرمۍ نه بچ کوي، دی به ځان د یخنۍ نه بچ کوي. نه، دا دویم نمبر څیزونه دي. اصل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله انسان او پیری پیدا کړی دی لري چې دی د خدای بندگی وکړي، او د الله بندگی پس کیږي د حضور پاک په تعلیماتو، په سنت او عمل، او د قرآن شریف په تعلیمات او عمل. دا بنیادی سیز دی. نو عمل خو به اله کې چې لاول زده کې، چې تا تر څو قرآن شریف زده کړی نه ته په عمل نشي کولی. مونځ به زده کې نو اله به کې، چې د زده کړه نه کړي مونځ نشي کولی. حج به زده کې نو اله به حج کې، که حج زده کړی نه ته حج نشي کولی. د زکات په مسلو بزان پې نو اله به زکات ورکې، او که د زکات په مسله د ځان نی پوه کړي ته زکات نشي ورکولی. نو زما وروڼو نن د هغه دین د زده کړې میاشت خپل بچي داخل کې په مدرسو کې علم پې وکړي. د پیغمبر علیه السلام د راتلو مقصد په خپلو بچو باندې پوره کړي چې رسول الله مبارک صلی راغلی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما بعثت معلما. د دنیا ته دی له لېږلی شوی م الله لېږلی چې خلکو ته شریعت وښیم. نو هغه شریعت به چا ته ښایي؟ فرشتو ته به ښایي که مونږ تاسو ته به ښایي؟ مونږ ته به ښایي. صحابو ته یې وښاو، صحابو خپلو شاګردانو تابعینو ته وښاو، هغې خپلو شاګردانو ته، هغې خپلو شاګردانو ته. او دا اوس نن سبا چې څومره حافظان دي او قاریان دي او عالمان دي، دا هم د هغوی شاګردان دي الحمدلله. او د هغوی مقصد څه دی چې تاسو ته دا شی وښایي. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. رسول الله مبارک فرمایي دی له لېږلی شوی یم چې خلکو ته ښه خوی وښیم. ښه خوی څه شی دی؟ اوس به ښه خوی څه شی دی؟ عایشه بیبي فرمایي د حضور پاک د خوی تپوس ته وشو، وی کان خلقه القرآن. د رسول الله مبارک خوی قرآن دی. نو ګوره پیغمبر مبارک راغلی دی چې خلکو ته قرآن والا خوی وښایي او خلکو ته سنت سره خپل مبارک خوی وښایي. نو زما وروڼو ما تاسو ته دا خبره کوله چې دا میاشت د دې دپاره ده چې تاسو خپله هم او خپل بچي هم خپل نوسي هم په دې میاشت کې یو دوه باسئ مدرسو ته، او هغه شی سپې زده کړئ چې د کوم څیز دپاره رب العالمین نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لېږلی دی، او د کوم څیز تپوس به موږ نه الحمدلله په قبر کې هم کېږي او په آخرت کې به هم کېږي. بیا د دین علم چې چا زده کو، دا د خدای په نزد د لوړې مرتبې خاوند دی. قسم دی که د دین د عالم نه د خدای په نزد د لوړې مرتبې خاوند بل شته. دا ته د ګوره سپا قسم مې راته وخوړ، د خدای په نزد د لوړې مرتبې خاوند هغه د شریعت عالم دی چې عمل وسرې با عمله
دا د شریعت عالم، د قرآن عالم او د حدیث او د سنت عالم، دا د خدای په نزد د ډېرې لوړې مرتبې خاوند دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای من سلک طریقا یطلب فیه علما، چې څوک په داسې لار لاړ چې دې پکې د شریعت علم زده کوي، سهل الله به طریقا الی الجنه، الله پاک به دته د جنت لار آسانه کړي. علم چې څوک زده کوي د جنت لاره به ورته خدای پاک آسانه کړي. دا په ترمذي شریف کې حدیث دی. نو عالمانو له خدای په دنیا کې هم لویه مرتبه او په آخرت کې هم لویه مرتبه ورکړې. یو ډېر لوی عالم تیر شوی دی قفال شاشي رحمت الله علیه. زی قمر لتلم په ازبکستان کې په تاشقند کې د هغه قبر دی، او یو ځای کې یو لوی قرآن شریف پروت دی، هغې ته څوک دننه نه پرېږدي، خو الحمدلله مونږ یې دننه ور پرېښودو، چابي راته ور دروازه کولاو کړه ورغلو. دا هغه قرآن شریف دی چې کوم قرآن شریف حضرت عثمان رضی الله عنه صحابو ته ویلي و، په لاس یې لیکلی، د هغه د زمانې د لاس لیکلی قرآن شریف دا پروت دی. او د دغه کم ځای کې چې دا قرآن شریف پروت دی کولاو دی، داسې په شیشه کې بند کړی دی او کولاو دی، غټ قرآن شریف دی داسې. بره یې په ښکلې مزېداره کمره جوړه کړې، قالینونه پراته دي، نو هر چاته یې نه کولاوئ، خو بعد چې میلمانې هغې ته دروازه کولاو. نو هغې سره خوا کې ما ته یو ملګري وی چې دلته یو لوی عالم دی او د هغه قبر دی، ورسره خوا کې مدرسه. مې څوک دی؟ وی قفال شاشي رحمت الله علیه. نو ما خو بیا پیژنده، نو لاړو د هغه د قبر زیارت مو که خوا کې. دا قفال شاشي دا څوک؟ ابو بکر دی کنیه وه، ده به جرندې جوړولې. قفال قفل په عربۍ کې جرندې ته زبردست لوورو او ډېرې خشته جرندې به جوړې. بعضې لوور په دې چاکوانو کې ماهري، د هغه د لاس چاکوان ډېر زیات مشهور یې، لکه د پلانکي د لاس چاکو. بعضې په لرونو کې مشهوري، د پلانکي د لاس رمبې یا د پلانکي د لاس لور. دا بعضې لوارانو په خپل فن کې یو تجربه د به جرندې جوړولې، ډېرې قیمتي جرندې. او هغه زمانه هم داسې وه چې د بادشاه خزانو ته به جرندې لګېدې، هر چا به کورونو کې غټې غټې جرندې دروازو ته والې. نو ده یو ځل ډېرې خشته ښکلې اعلی قیمتي جرندې جوړې کړې چې ښه مضبوطې هم وي او بغیر د دې چابۍ نه به بله کولاویږي هم نه، هسو کې کولاولی هم نشي، او سپکې مې دی جوړې کړې د بادشاه دپاره چې دا د بادشاه له تحفه کې وړم. نو اخو د دې زمانې بادشاهانو په شانو هغې نه به یې ټیم اخیسته. نو دې قفال شاشي د بادشاه چې کوم خاص سړی و هغه له درخواست ورکړه چې ما بادشاه له یو قیمتي تحفه جوړه کړې ده او دا د په خپل لاس بادشاه ته پیش کول غواړم. نو دله یو میاشت ټیم ورکړه چې ستا به میاشت پس نمبر راځي. خلکو بادشاه له تحفې راوړلې، ابه بادشاه له ورکولو چې د بادشاه به تحفه خوښه شوه نو بادشاه به په انعام ورکاو. دې غریب یو میاشت انتظار وکړ چې میاشت پسې نمبر راغی او دې لاړ. نو دې پلین کې ولاړو، یو کس به ته او بادشاه له به تحفه پیش کوله، به بادشاه انعام ورکو چې تحفه به یې خوښه شوه. او چا به بادشاه ته خپل مقصد وي چې صاحب ما سره پلان کې ظلم کوي، زیاتې کوي، لکه خپل حاجت به بادشاه ته وي. دا قفال شاشي وی وی زما نمبر راغی. ډېر یو میاشت انتظار، او بیا یو میاشت پس چې سار رالمه نو نیم ورځ خو مې په لین کې په انتظار تېره کړه. خو چې بادشاه ته څنګه ورورسېدم دربار لګېدلی دی او یو کس اجازت غواړي او راځي، وی دی کې دربان اعلان وکړ. اعلان یې وکړ چې بادشاه سلامت، زمونږ د علاقې فلانکي عالم اجازت غواړي او داخلېږي. وی چې دی ووی نو بادشاه ته اوس ما جرندې جوړې کړې دي، زما نمبر راغلی دی او ما د خپلې جرندې بادشاه ته پیش کړې. ما وی صاحب دا ما جرندې جوړې کړې ډېرې قیمتي، دا په بله چابۍ نه کولاویږي، دا په زور څوک نشي کولاولی.
او صاحب ډېر سپکې جرندې دي وایي زما هغه جرندې بادشاه راواغېستې او کتلې او ډېر زیات تعجب کې شو او زه پوه شم چې ما له بادشاه ډېر غټ انعام راکړي ځکه شی مې ډېر مزېدار جرندې مې ډېرې ښایسته دي خو چې لاس کې واغېستې کتې دی کې دربان اعلان وکړه چې فلان کې عالم اجازت غواړي او دربار ته داخلېدل غواړي خو چې دی ووایي نو بادشاه زما جرندې یو طرف ته کېښاوده او په خپله ودرېد چې حضرت دې داخل شي راضي دی وزیران چې ودرېد وزیران هم ودرېدل چې وزیران ودرېدل مشران هم ودرېدل مشرانو سره چې کم د بادشاه نږدې جرنیلان د فوج او پولیس والو هم ټول ودرېدل مجلس کې چې څومره خلک و ټول ودرېدل دا قفال شاشي وایي وی زه حیران شوم چې خدای دا څوک دی مونږ یو میاشت مخکې اجازت غوښتلی دی بې اجازته راغی مونږ سار راغلی یو او تحفه م راوړې ده او دی راغی نیغ او نیغ په نیغه داخل شو مونږ څونه په طریقه بادشاه ته ولاړ یو چې لاسه مو نه رپي بادشاه خفه نه شي او دی چې راغی لکه ته وایې چې د بادشاه د پاسه بادشاه دی جوړ دا سړی دا خو د دې بادشاه نه غټ بادشاه معلومیږي دغه بادشاه مدرید فوج مدرید جرنیلان مدرید پولیس جرنیلان مدرید عام خلک مدریدل او بادشاه څونه عزت ورکو دا هغه دروازه کې را روان دي په اس باندې سور او بادشاه وته دې نه ولاړ دی او دا لا څوک دی دا قفال شاشي وایي وی ماړه کې دا فیصله وکړه چې داسې کار کومه چې دا سړی چې دا بادشاه وله کوم عزت ورکه ورته ودرېده د ده چې کوم علم زده دی دا فن زده دی دا زده کول پکار کمال خو دې کې دی څونه ورته بادشاه عزت ورکړه ټول ورته ودرېدل دا خو د بادشاه د پاسه بادشاه دی دا خو د بادشاه نو بادشاه دی هر څوک چې دی دا معلومات کومه چې دته کوم هنر زده دی دا هغه هنر زده کوم وی چې څنګه راغی بادشاه سلامت ودرېدو ډېر عزت خوا کې په کرسی کېنو زما جرندې یو طرف ته پاتې شو وای پاکه مونږ خو یو میاشت مخکې نیټه هغې سار راغلي یو قیمتي شی مې جوړ کړی مې پې ځان له شین کړی زما د هنر له خو توجه ورنه کړه بادشاه د هغه ډېر قدر وکړ ډېر عزت یې وله وکړ ډېره توجه یې وله ورکړه ډېرې نامونه یې وله ورکړل ډېرې ورته په سینه لاس کېښود ډېرې ورته سر ټیټ کړ او ټول مجلس کې چې څومره وزیرانو ټول ورته سر ټیټ کړ بس ما وی په تندر دی اجرندې وله په تندر دی دا فن وله دا زده کول پکار دی چې سړی څنګه لاړ ووته ما تپوس وکړو دا څوک و وی دا د دې علاقې عالم دی صاحب دا مشر عالم دی مشر قاضي صاحب دی مشر عالم دی دیو ځان ته وایي چې قفاله چې بادشاه سره دونه عزت دی نو خدای سره به څونه عزت دی چې د دنیا وزیرانو سره عزت دی چې رب العالمین سره به څونه عزت دی چې د فوجانو جرنیلانو سره قدر دی چې الله سره به څونه قدر دی او چې دا ټول مجلس ورته پاسېد چې فرشتې به واقعي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه نه ویم عالم نه طالب یادوي وی چې طالب العلم د دین طالب په کمله رضي نو فرشتې وزرې غواړي ان الملائکة لتدع اجنحه فرشتې وزرې ږدرې ځان لطالب العلم دو معنی دي خوشحاله دي د طالب نه دونه خوشحاله دي چې وزرې ږدي یا د طالب د خوشحالولو دپاره چې دی خوشحاله شي وزرې په ځمکې ږدي طالب له دونه مرتبه ده نو چې فرشتې عزت کوي د طالب نو د ملا به څونه قدر وي د شاګرد دونه عزت دی نو چې د چا په سینه کې د قرآن و سنت علم پروت دی چې د هغه به د خدای په نزد څونه عزت دی افسوس د مارونو د خدای په نزد د عالم قدر دی د فرشتو په نزد د عالم او د حافظ قدر دی او چې د چا په زړه کې مسلمان په زړه کې د قرآن او د پیغمبر قدر پروت دی د هغه په زړه کې هم د عالم قدر او د جاهل مسلمان په زړه کې به قدر نه زه کله کله ډېر په سوچ کې پرېوځم زه وایم یهودیان د خپل دیني ملا ډېر قدر کوي ربي ورته وایي دومره قدر یهود د خپل ملا کوي د هغه مخکې سر نه اوچتوي سر ټیټوي عیسایان د خپل پادری د خپل راهب دونه قدر کوي چې دونه د پلار نه کوي
ولې وی دا زمونږ د مذهب مشر دی. مجوسیان د خپل آتشکدې والا چې کوم آتشکدې ته ناست دی د هغه مخکې سر نه پورته کوي، ولې دا زمونږ د مذهب مشر دی. فارسیان افسوس زمونږ په مسلمانانو باندې، نه زمونږ مسلمانان د خپل مولا خپې وایي. نقطې پکې راوباسي. دا ولې څه چل دغه خلک هغه په باطله دي، هغوی پسې شیطان نه دی لګېدلی. زمونږ دین په حقه دی، موږ پسې شیطان لګېدلی. شیطان نن د مسلمان په زړه کې دا اچوي چې د مولا پسې ششابه دکې داسې وړې وړې نقطې دی، هغه راوباسه. غلطۍ خو شته که نه، دې نه خو څوک انکار نه شي کولی. دا راوباسه شابه خلکو ته وایه چې خلک په مولا اعتماد ختم شي، د خلکو په مدرسه اعتماد ختم شي. چې په مولا د خلکو اعتماد ختم شي، په خپله به علم نه کوي، بچی باندې به نه کوي، د مولا به قدر نه کوي، دین به ختم شي. دین ختم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مشن دی دا دې ختم شي. نن په دې سوشل میډیا تاسو ګورئ که څومره خلک بل څه نشته، مولا دا مولا دا، هغه عالم دا هغه عالم دا، هغه قاری دا هغه قاری دا. دنیا نښته چرته یو حافظ صاحب به ماشوم را ګیر کړي، عقل به ورته ښیي وی به نري پکار وال. زه د والو مخالف یم. حافظانو له پکار چې خپل به ماشومان نه وایي، هسې دې ورته عقل ښیي. لیکن یو حافظ لګیا شو، ماشوم یې و په سوشل میډیا په دې موبایل هغه پرچار شروع شي که نه، او دې مارې ښیي وګورئ که ظالم ته او شاګرد یې راګیر کړی دی، وګورئ ظالم ته او شاګرد یې راګیر کړی. او په دې سکولونو کې ولا بیخ وباسي، الوړي کې قسم په خدای الوړي کې او په شایه ډبئ او لاس الوړي کې او په دې چوکو یو اسم نشته، اسم نشته. یو مولانا پټې غلطي وشي خو چې دا سوشل میډیا د اسمان په سر اوچت کي. وګوره هغه عالم ته، وګوره هغه مول هلکه د دې معاشرې انسان د غلطۍ به نه کېږي. لیکن څونه غلطۍ زمونږ په سکولونو په یونیورسټو کې په کالجونو کې کېږي، څه نه کېږي، اسم نشته، هېڅ پروا هم نشته. زه افسوس دا کوم چې موږ ولې د دې خپل دین دشمني کوو، موږ د دې خپل قرآن سره ولې دشمني کوو، موږ د خپل پیغمبر مبارک د مشن سره ولې دشمني کوو. موږ چې د قیامت پر رسول الله مبارک سره به مخ سنګ لګاو، موږ مخ کېږو، بس مخ به سنګ لګاو. اب ما نه تپوس کوي، تا نه به تپوس کوي چې زه کوم څیز له الله لېږلی وم هغه کار خو دې ملا صاحب کوو. زه دې له لېږلی یم چې قرآن خلکو ته ورسوم دې رسوي، زه دې له لېږلی یم چې حکمت او سنت خلکو ته ورسوي، هغه ډیوټي خو دا اخیستې ده. زه خو دې له لېږلی وم چې شریعت خلکو ته ورسوم، دې غریب چندې غوښتې چندې خلکو ته به لاس نیوه او مدرسې په سوالونو جوړه کړې وه، هغه کار ده کو او ظالمه ته بیا هم ورپسې لګیا وې. نه به کوي انشاءالله العزیز، نه به کوي خیر انشاءالله. د چا په زړه کې د خدای قدري، د خدای د قرآن قدري، د پیغمبر قدري، د پیغمبر د سنتو قدري، اب د دین د عالم او د حافظ داسې قدر کوي په سر به ګرځئ. او سپک وته نه وای، د خو دین د سپک قتل دی. ته چې لوړ ته سپک ګورم خو لوړې ته سپک قتل شو که نه شو، ترکان ته سپک ګورم د هغه ترکانې ته سپک قتل شو که نه شو. نو چې علم مولا ته سپک ګورې، مدرسې ته سپک ګورې، نو علم او شریعت ته سپک قتل د خدای بدبخته د خدای نه ته نه یېرېږي، الله ته به نه مخامخ کېږي. هغه قفال شاشي څه وایي، وایي هغه وخت مې دا قصد وکړ، دا هنر زده کوم، دې سړي کې چې کوم هنر دی علم زده کوم. کمال خو د دې دی، علم یې شروع کړه، جرندې مرندې په ځای پرېښودې. بادشاه ته وایي سلام علیکم بچې تا سره ما دا جرندې راوړې دي قیمتي، با جرندې به خپل کار. علم یې شروع کړه، رب العالمین ته د خپلې زمانې لوی محدث جوړ کړ. داسې محدث ته خدای جوړ کړ، مفسر ته خدای جوړ کړ، فقیه ته جیاز خدای جوړ کړ چې د امام شافعي رحمت الله علیه د مذهب ډیر لوی شخصیت ته خدای پاک جوړ کړ. او په جون خو څه کې چې په مرګ نن قبر او زیارت له دنیا را روانه ده او قبر ته ولاړې. سهل تستری رحمت الله علیه، سهل ابن عبدالله تستری ډېر لوی بزرګ و،
ډېر لوی بزرګ ولی الله د زمانې حضرت امام ابو داود رحمت الله علیه ناست دی ولا راغی دی ولا راغی کې ناست وی حضرت یو مقصد دراغلی ما لا مقصد به پوره کې وی کده ما په وس کې پستا په وس کې وی کده ما په وس کې د شریعت خلاف نه وی د شریعت خلاف هم نه دی استا په وس کې هم ما سره وعده وکړي چې پوره کوي امام ابو داود رحمت الله علیه امام ابو داود سجستانی داغه کتاب په دوره حدیث کې پڑھاویږي ٹھیک شو چې ما په وس کې و د قران او سنت خلاف نه د شریعت وعده د سره پوره کوم وایا چاوتوي ودونه پیجن چاوتوي صاحب دا دیو پیجن وینا وی دا سهل ابن عبد الله تستری دی او هو الوی بزرگ د خدای ویل هغه ضرورت پاسه ما صاحب نه پیجندل وینا دا ما پیجنګل ورستو دا خود ډیر لوی مزل مې کو یو مقصد لا براله پوره کې وی تا ته هم چې شریعت موافقی او زما په وس کې پوره کوم وی دا شریعت موافق هم د ستا په وس کې هم نه وی وایا وی دا جبه درو با صدا د لخ کلومه دی لراغلم چې ستا جبه خپل کم وی د ما په جبه سکه وی په دې جبه ته د پیغمبر مبارک حدیث خې کما جبه چې د پیغمبر مبارک حدیث کوي دی لراغلم چې نن دا جبه د خپل کم ورو چې د پیغمبر قدر پړه کې دی او د پیغمبر د حدیث قدر پړه کې دی نو کما جبه چې لاړې ته بیګی لاړې نن یو ډیر لوی بزرګ را دی وغه جبه خپلې او زمون محمد ابن حسن شیبانی د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگرد محمد ابن حسن شیبانی هغه چې وفات شو نو عالم په خوب کې ولید وی الله د سره سوکله دا د امام صاحب شاګردانو کې دي او د امام صاحب د فقه ډېر لوی خدمت الله د دې سړي نه غشته دي وی الله د سره سوکله وی چې الله ته مخامخ شم نه پیدم داس اور سخت ورځ دنو دا سره پیدم نو وی چې مخامخ شم ما ته الله وی محمد ابن حسن چې اونې را پیږي ما یریږي ما دنیا کې ستا سینا د خپل کتاب او د خپل مبارک پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کړې وه او کومه سینه چې د خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب د علم نه ډکه کمغه سینه د جهنم د اور نه نه ډکو اوهو دا هغه سینې څونه قدر دی خدای سره کومه سینه کې چې قرآن پروت دی څونه قدر حافظ اوهو سینه کې قرآن پروت دی لیکن موږ نن گیا ورته نه چې نن موږ سپک ورته ګور عالم په سینه کې قرآن او سنت پروت دی موږ پروان نه ساتو موږ عام یو دا عالم ته موږ د یو عام یو د یو نوکر د جماعت امام ته د یو قصبګر په شکل موږ ګورو قصبګر هم د خدای بنده دی تعالی ډېر لوی کار کوي هغه به هم قدر کوي خو موږ ملا ته په دغه نظر ګورو حافظ ته په دغه نظر پروا هم نشته قدر نشته د موږ په خلکو په زړه کې بالکل او الله سره شته ستا سینه کې مې خپل کتاب او د خپل پیغمبر د کتاب علم اچولی او کومه سینه کې چې دا ور واچوم مره دوزخ ته اور نه نه ډکوم ما دې تپوس وکړ امام ابو یوسف څه شو وی هغه د ما نه بره مرتبه کې بیا مې تپوس وکړ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه څه شو وی هغه خو چې تپوس نه کې هغه خو په ډېرو ډېرو مرتبو کې بنا ناست اوس ته دا خو خوب دی که نه قرآن ته وګوره یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات الله وی مسلمان لپا کافر او بیا په مسلمانانو کې علما غټې غټې مرتبې مقرر کړي زمارونو تاسو دا مهرباني وکړو که خیر انشاءالله په بچو به علم کو یریګو بنا پس په ډوډۍ باندې یریګو ډوډۍ د چا لاس کې او زما دې په خدای قسم یې ښه ډوډۍ به ورکوي عزت د چا په لاس کې دی زما دې قسم په خدای ښه عزت به ورکوي خو د پیغمبر مشن به موږ جمع دی کوو او مشن دا دی چې خپل بچي خپل نوسي علم ته وباسي کم ماشومان چې لسم پاس کړي وي موږ اکثر د خلکو ته وایو چې خیر د لسمه پورې په سکول ووایي ځکه نن سبا دا سکول دا زمونږ په دې دین کې هم پکارېږي دې نه بغیر کار نه کېږي لسمه پورې په ماشوم باندې سکول وای او د لسم سره سره جمعات ته لېږه که حفظ پې کولی شي حفظ پې
او که چېرته حفظ نشي کولی حفظ فرض لازم نه دی نو بیا نن سبا په ډېرو ځایونو کې دا سیکنډ ټایم مدرسې جوړې شوې دي ماسپښین نه پس ډېرو کلو کې شته نو هغه سیکنډ ټایم مدرسې ته لېږه هلته به سبق هم د دین شروع کړي او سکول ته دې ځي لسم به پاس کړي چې لسم پاس کړي مه یارېږه روزي د خدای په لاس کې چې ته الله ته لاړ شې قبر کې نو زه به څه جواب خدای له په قبر کې ورکوم والله که جواب ورکړی شم نشم ورکولی یو ټکې به څه دې راوړی دی الله به تپوس کوي قیامت پر ورځ به تپوس کوي څه دې راوړي دي بس وایي الله هېڅ مې هم نه دي راوړی دغسې مې د یو ملا صاحب تقریر او دی نه دی خپل بچی مې ستا قرآن ته کېنولی زه چې راتلم که نه زنکدن مې و دلته دنیا ته راتلمه زما بچی قرآن ته ناست و زه چې راتلم زما بچی د شریعت علم ته ناست و انشاءالله چې دا به د کامیابۍ ذریعه کې خیر انشاءالله زه به هغه شی تاله خوښوم چې ځان له خوښوم علم په بچو کې ښه دا د علم زمانه ده او د عالمانو قدر وکړي د عالمانو عزت وکړي نو دې زمانه کې الحمدلله ډېرې مدرسې دي او الحمدلله روانې دي داخلي شروع دي او خپل بچي داخل کې په مدرسو کې چې چاته نږدې مدرسې انشاءالله العزیز زموږ دارالعلوم نعمانیه او منظور کې کم کې چې درس کوم د احادیث مبارکو ایکم داخلي شروع شوي دي د لومبۍ درجې نه واله تر دوره حدیثه پورې الحمدلله داخلي شروع دي او لا سبقونو د شروع کېدو فیصله نه ده شوې هغه فیصله به انشاءالله ان قریب وشي او که داسې نورې مدرسې تاسو ته نږدې وي په نورو مدرسو کې خپل بچي داخل کړئ خو انشاءالله العزیز په بچو به که خیر علم کوو ښه چې الله خوشحاله شي د الله کائنات به خوشحاله شي فرشتې او د ژوند اسپتل نن سبا خو بل شان مرګونه دي نور کله خو بل اتیاو توسلو ته خلک رسېدل اوس خو چې اعلان دي سار راپاسې پلان کې مړ شو هلکه خو پرون ټیک ټاک و پرون ټیک و بس نن لاړ کړه د ورې د ژوند هېڅ پته نه لګي مرګونه ډېر تیز شوي دي لږ نه ډېر تیز شوي دي نو دا د خبره مې کوله د مارونو نو انشاءالله العزیز په دې به که خیري عمل به کوو ښه او زموږ خلک بس په دې څه زیاتېږي چې په بچي علم وکړم نو دې به څه خوري او زه به څه خورم ته به هغه خورې چې مرغانو له خدای ورکوي تا به له خدای هغسې درکوي لکه په دې دریاب کې چې کبانو له خدای پاک ورکوي تا له به خدای هغه روزي درکوي په خدای اعتماد کوه انشاءالله خدای به ښه رزق درکوي ښه ډوډۍ به خدای پاک درکوي که خیر انشاءالله العزیز بله جمعه هم په دې څه دوه څلور خبرې وکړم انشاءالله العزیز زه خو لږ جوړم نه یم لږ یو بوټي بیماره مې ما لږ سر باندې بوج هم دی درد دی او څه لکه تبه مې کېدله ما لا دا خیال و چې زه به د جمعې مانځله وځم که نه خو بهر کې دا مهلماني اکثر نو زه راووتمه دعا وکړئ رب العالمین زمونږ بچی عالمان کې خدای د دین علم خور کې الله د شریعت علم خور کې الله د قرآن او د سنت علم د هر مسلمان کور ته ورسه الله د هر مسلمان په کور کې یو عالم پیدا کې الله د هر مسلمان په کور کې یو قاری پیدا کې یو حافظ پیدا کې یو عالم پیدا کې الله هر مسلمان په کور کې یو عالم پیدا کې د هر مسلمان کور ته خدای د رحم په نظر وګوري کوم کور کې خدای عالم پیدا کړي دی ته خدای د رحم په نظر کې تللی دی چې کوم کې خدای قاری پیدا کړي دی د رحم په نظر کې تللی دی خدای د هر مسلمان کور ته د رحم په نظر وګوري د کرم په نظر وته وګوري او د قبولیت په نظر وته وګوري الله چې څومره بیماران دي روغ صحتونه ورکړي شفا ورکړي چې کوم مردگان دي مغفرت نصیب کړي زمونږ په دې کلي کې زمونږ دلته صاحبزاده بابو صاحب وفات شوی زما ډېر ښه مریدم و زما شاګردم و ډېر ښه انسان و دعا کوي چې خدای پاک یې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي بچو له خدای صبر ورکړي او صاحب دلته کې زمونږ دا شیر علي رور وفات شوی و په تکیا کورونو کې او دا هغه بل هلک وفات شوی و زه خو دې خبر شوم سعدالدین وفات شوی د خټه هغې ته هم دعا کوي چې الله تعالی مغفرت نصیب کړي او خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي او دلته زمونږ په عمرزو کې زمونږ رشته دارانو زمونږ د فضل رازق دوه خویندې وفات شوي یو مخکې او یو پرون بله ورځ دعا وکړئ زمونږ فضل رازق صاحب چې زمونږ اوښې د هغه خور وه
چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالی نصیب کړي او الله وارثانو له صبر ورکړي. یا الله چې چاته څه ټینشنونه دي په خوشحالو یې بدل کړي، خدای چې چاته څه پریشانۍ دي په خوشحالو یې بدل کړي. خدای زمونږ په زړه کې د علماء قدر پیدا کړي، زمونږ په زړه کې د مدرسو قدر پیدا کړي، زمونږ په زړه کې د قرآن او سنت قدر پیدا کړي، او چې څومره میلمانه د لرې لرې ځای نه راځي په یو یو قدم اجر ورکړي. د دې محلې دا خلک چې کوم خدمت کوي دي د هغې اجرونه او برکتونه ورکړي، او خدای زمونږ په دې کلي د خپلو رحمتونو باران نازل کړي. الله چې چاته څه مشکلات دي په خوشحالو بدل کړي، رزق کې زمونږ برکت واچي، مال اولاد کې برکت واچي. ته رانه راضي شي خدایه، ته رانه راضي شي. په دې کورونا بیمارۍ چې کوم غریبانان مبتلا دي الله روغ صحتونه او شفا ورکړي. الله مونږ په دې محله کې دلته کې سریر ضرور دی، هغه غریب په هسپتال کې داخل دی، دعا ورته وکړئ چې الله تعالی والا سمین جان چې الله والا روغ صحت او شفا ورکړي. نور چې څومره بیماران دي الله ته شفا ورکړي، الله روغ صحتونه ورکړي. اخر وخت کې بخله دا کلمه نصیب کړي، لا اله الا الله محمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا كما يحبه ويرضى. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر.